السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله د ژوند په خوشحالو او مزو چرچو کې به په مخه قرضدارو باس کو. نن به چې کومه دی یو خاص ټاپک چې هغه د موبایل په استعمال دی چې زمونږ د موبایل استعمال څنګه دی، زمونږ په کور د موبایل استعمال څنګه دی او زمونږ د دې موبایل د استعمال نه زمونږ ماشومانو ته څونه نقصان رسېدی شي او څونه فایده رسېدی شي. په دې به نن شارټ خبره کوو. مونږ او ته به سوچ وکړو په نن سبا وخت کې چې ماشوم د 15 کالو ته رسي یا داسې 6 کالو ته رسي، نو هغه ماشوم هر څه نه خبري، هغه کنسلي زده کړي، هغه ګډوډ نومونه وغیره هغې زده کړي، هغه هر څه په خپل ذهن کې کېنولي. اوس زموږ د دې اوسني کول ژوند چې وګورو چې دوی زندګي د ماشومتوب نه وال تر 13 کالو پورې څنګه وه، او بیا چې وروسته موږ خپل ژوند وګورو، که زه راته ووایم چې زموږ ژوند په 2010 او د 2015 پورې څنګه و او نن سبا څنګه دی، یا تاسو په خپل ځان خپله ډیپینډ کوئ چې زمونږ زندګي مخکې څنګه وه اوس څنګه ده، د نن سبا خلکو ماشومان زندګي څنګه ده. نو یو خو د مونږ د سوچ وکړو که نه، بذات خود که زه خپل ځان یاد کړم، د موبایل استعمال زما ډېر زیات دی، هسې بس تاسو هم ډېر زیات دی. مونږ موبایل استعمال او بس څه ګورو، ټیک ټاک، یوټیوب، فیسبوک وغیره دا ګورو که نه. مونږ خو بار ګورو، بس 24 جلدیو ته ناست یو، بس کړپ په کړپ په کړپ په بس دا خوا کو دا دې خوا کو لګیا یو، قصې هم شروع کړي. صحیح ده. اوس که موږ راشو کور ماشومانو ته، نو اکثر که نن سبا وخت تاسو وګورئ، که ښځه او که سړی دی، خاوند چې کور ته لاړ شي یو کټه به وخېږي، بس په بله باندې واړی او بس موبایل به راواړي، دا چل به شروع کړی، دا چل به شروع کړی. ښځه چې به دې خوا ته ناسته وي، ښځه به ځان دا چل شروع کړی، به ځانه په موبایل کې مصروف وي، ټیک ټاک په کوي، سړی به ځانه مصروف وي، ټیک ټاک، فیسبوک، یوټیوب شروع کړی، لګیا به وي. په دغه ټایم کې ستا او د ښځې په منځ کې خو بالکل ډېرې کمې ګوزې خبرې کېږي، بس ډوډۍ راواله، اوبه راواله، بس کله پورته و او بیا چې سپڼه ښځه چې یاره دا اوبه واله ورکړه که نه، داسې کې اکثر. بیا زمونږ په کور کې د 15-16 کالو ماشومان دي، نو چې مونږ څنګه کور ته لاړ شو، السلام علیکم او بس سلام ختم کړو، بس د سلام نه پس ډایرکټ په موبایل کې لګیا شو. زمونږ بچي زمونږ خوا ته راشي، بابا او پاپا او دادا او کاکا راته شروع کړي، د هغې خبره دلته موږ نه اورو، هسې درنه غونته راشي، درنه شانته وځي، پته یې ونه لګي چې دې بچي ما ته څه وویله. چې بچی ووایي چې زما پلار څه کوي، دا خو په موبایل کې ما له ټایم نه راکوي. بس د دې بچي دا خیال شي بس یاره چې څه دي دا په دې موبایل کې دي، بس لور وایي بس چې څه دي په دې موبایل کې دي، ښځه وایي چې څه دي په موبایل کې دي، خاوند وایي چې څه دي په دې موبایل کې دي، بس ماشومان تباه او برباد شي. ماشومانو تربیت ته موږ نه جوړېږو چې موږ د ماشومانو تربیت وکړو، په ښه طریقه باندې وکړو، دا زمونږ د لاس تباه او برباد دي. ګویا د موبایل ښه پهلوګانې هم شته، ډېرې فایدې هم دي، خو نقصانات هم ډېر سیوا دي چې نقصانات زما ستا په لاس کې دي او فایدې هم زما ستا په لاس کې دي. د دې وجې نه مهرباني کول پکار دي. زه وایم چې مونږ سړی کور ته لاړ شي، سم کور ته ننوځي، بس فوراً موبایل کېږده او بس قصه ختم، د موبایل مسله ختم، بس بچی راوغواړه، هله بچی دې خوا راشه، نن سکول تللی یې که نه یې تللی، اودس دې کړی که نه، لمونځ دې کړی که نه، مدرسې سبق تللی یې که نه، بس چې د هغې څونه کارونه دي، بس د هغې نه هغې ته پوښتنه وکړه، د هغې څه به د دې خبرې احساس پیدا شي چې یاره نن خو پلار تپوس وکړو، سبا به رانه څه تپوس کوي. نو چې مونږ لاړ شو په موبایل کې اخته شو، بس دوی چې مړه چې څه کې کوه، څوک تپوس کولو واده نشته. نو نن د دې خبر بیا ډېر اوږدېږي، د ماشوم پورې خبر راله، انشاءالله العزیز د سبا نو د خیره څخه دې نه بیا خو مزید بحث کوو، د خیر دا ولې اخیست شو، سبا به انشاءالله مزید بحث کوو. که ستاسو دا ویډیو خوښه شوي نو سبسکرایب کړئ او ښایسته ښایسته کمنټ وکړئ او د خپل رایې اظهار لازمي وکړئ. وما علینا الا البلاغ.